السلام علیکم. نوی ویډیو سره ستاسو غلکلی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړه خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینهوالو، سیلاب راغلی دی. سیلاب ډېره زیاته تباهي کړې ده. سیلاب کې ماشومان، بوډاګان، ځوانان، زنانه ځوانان ډېر زیات په بد حال باندې وفات شوي دي. دغه نارینه، زنانه، ځوانان، بوډاګان د هغوی عزتونه تللي دي. دوستانو دوی اوبو څنګه ګیر کړي دي. دغه سیلاب د کومې علاقې نه راغلو، سیلاب د څه وجې راغلو، ټول معلومات تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله خامخا وګورئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینهوالو، ځای په ځای باندې سیلابونه دي، ځای په ځای باندې اوبه دي، ټول ملک اوبه دي. یو ځای کې اوس ځای نشته دی. دوستانو سیلابونه راغلي، سیلابونو ډېره زیاته تباهي کړې ده. زموږ نه الله تعالی خفه شوی دی. زموږ ګناهونه کوو خو په ګناهونو باندې ستومانه کېږو نه، په ګناهونو باندې استغفار نه وایو، په ګناهونو باندې الله تعالی نه معافي نه غواړو. الله تعالی د عذاب په شکل کې په موږ باندې سیلاب راوستو. هغه سیلاب چې کله راشي، سیلاب تباهي وکړي، سیلاب تباهي وکړي، سیلاب ځان سره انسانان یوسي، ځان سره مسلمانان یوسي. دوستانو زموږ ورونه، زموږ میندې، زموږ خویندې، زموږ پلاران، زموږ ماشومان بچي روان دي په اوبو کې، خو موږ ورته ګورو، موږ څه کولی نه شو. موږ پکې په خپله دوستانو د اوبو زور سره څوک زور نه شي لګولی. اوبه راغلي دي، سیلاب راغلی دی، الله تعالی غضب راغلی دی. سوات، کالام، منګوله، ډیر، کوهستان، هر یو ځای کې سیلاب دی. KPK، ډیر، دریای سوات، دریای کابل، ټول سیلاب دی. دا سیلاب د افغانستان نه راغو. افغانستان کې د کوم ځای نه راغو. دوستانو په پاکستان باندې د افغانستان اوبه راغلې. هغه اوبو ډېره زیاته تباهي وکړه. ډیر یې وران کړو، کالام یې وران کړو، سوات یې وران کړو. دوستانو الله تعالی دې نور رحم وکړي، الله تعالی دې ټول مسلمانان بچ کړي. کوم مسلمانان چې الله تعالی په دغه اوبو کې وفات شوي دي، په دغه اوبو ګیر کړي دي، دغه اوبو ډېر زیات په بد حال باندې ځانګې نیولي دي او پرېږدي نه. دوستانو الله تعالی یا الله ته دغه مسلمانان راخلاص کړي د اوبو نه. کوم چې وفات شوي دي الله د هغوی مغفرت نصیب کړي. کوم چې ژوندي دي الله د دوی د ژوند په خطرې نه ختم کړي. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله خامخا وخت زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.